أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ننني درس کې به انشاءالله العزیز سورة بنی اسرائیل پارا نمبر 15 رکو نمبر 6 آیات نمبر 59-60 دو آیاتونو چې نو هغه به ویلې کېږي. اوس دې کې الله جل جلاله فرمایي وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. نه یو منع کړی مونږه چې مونږ راولېږو نښې بغیر دې خبرې چې نو هغه مخکې خلکو په دې باندې دروغجن کړي ول. اوس دلته نو هغه دا وایي چې خود فرمایشي معجزې اختراقی معجزه نو دا د مکې مشرکانو د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه طلب کړله. مختلف صورتونو کې به ویل کله به ویل نو هغه کته د الله حق او سچ پیغمبر نو د مکې دا ټول مکه غرونو راګیره کړل تاسو دا د دین لري کې او دا باغ پټي کې باغات کې چې مونږ په کې کرونده کو. کله به وی کته د الله پاک حق او سچ پیغمبر نو دلته د اوبو قاصالی ده نو موږ ته جانو هغه په دې کې لختي او خوړونه چې نو هغه وبیوه. کله به ویل چې ته د الله پاک حق او سچ پیغمبر یې جو د الله نه وغواړه چې الله پاک صفا او مروه غرڅي نو هغه د ستا سره د سرو زرو کې نو داسې قسم اختراقي فرمایشي معجزې چې دی نو هغه به یې غوښتلې. نو الله جل جلاله وایي موږ ته داسې قسم معجزې ورکول دا څه ګران کار نه ښکاري. خود دغه فرمایشي معجزې پسې ورستو بیا دا حکم دی چې کم خلکو په خپل طلب په خپل فرمایش په خپل چاهت باندې د پیغمبر نه معجزه وغوښتله او دی بیا په دغه معجزې پسې بیا په دغه وخت د پیغمبر باندې ایمان را نوړلو نو د الله جل جلاله نو هغه سنت او طریقې کار بیا دا دی چې دغه قوم الله پاک هلاکې دی د مخ د ځمکې نه پناه کوي. نو الله رب العزت بس داغي ذکر کوي وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون. مونږ نه یو منع کړی چې راولې ګوي نخي آیاتونه معجزې مگر دې خبره ان كذب بها الاولون دا چې دروغ غنل ول مخکینی کسانو واتینا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها. نو الله جل جلاله داغي نو هغه په تور د مثال سره چې نو هغه ذکر کوي. لکه اکثر خلک یو خبر وکي نو بیا خلک د هغې ته داسې ذهن رسایي چې نو هغه په اثر نه کېږي خو کله چې د هغې یو مثال ذکر شي چې ګوره پلان کې داسې کړو داسې چل ورسره وشولو نو دا بیا اوقاف فی ذهن کېږي په دې ذهن کې دا خبره چې نو هغه بیا ښه راسخه شي او کښېني. نو د دغې خبرې د کېناستلو دپاره الله جل جلاله چې نو هغه وی و آتینا ثمود الناقه مونږ قوم سمود لره چې نو هغه اوخه ورکړې وه نښه مو چې نو هغه معجزه ورکړې وه. د دې تفسیر صورت اعراف کې او په صورت هود کې چې نو هغه تیر شو چې قوم سمود دا د چې نو مقام هجر کې پاتې کېدل. نو دوی چې کله آلته پاتې کېدل نو دوی خپل پیغمبر حضرت صالح علیه السلام ته ویل که چېرته تو د الله پاک حق او سچ پیغمبر نو مونږ ته نو هغه د یو کمر نه نو هغه اوخه پیدا کړ مونږ ته خپل اختراقي معجزې چې نو هغه وغوښتل دا راته وښیه. صالح علیه السلام چې ګوره معجزې ورکول معجزې ښودل دا د الله کاري معجزه خارق العادت شیز ته ویلې کېږي دا د پیغمبر په لاس باندې ظاهریږي خو پیغمبر ته په دې کې دخل نه دا الله رب العزت په خپل چاهت باندې کوي. نو که دا اوخم تاسو ته نو بیا به ګوره د دغې معجزې قدر کوئ ایمان به راوړئ که نه الله به مو هلاک کړي. نو دوی وی صحیح ده مونږ ته دا وښیئ
الله جل جلاله نه چې نو حضرت صالح علیه السلام دعا وکړله نو چې کله صالح علیه السلام دعا وکړه الله پاک یې صحیح ده زه به ولې نو هغه دې کم پلانکې ورځ پلانکې ټایم باندې دوی د راجم شي په کم کمر چې دوی لاس کې ښودلو د هغې کمر نه به ورته نو هغه ګابن اوښه بلار به اوښه چې نو هغه پیدا کړم څنګه چې دغه شان دی ویل نو صالح علیه السلام ورته وی مثال په طور کې سبا چې نو هغه د منګل په ورځ سحر په 10 بجې پلان کې غر خواله براشي آلتې به دا معجزه تاسو ته الله پاک ښیي د لوی او سړی بوډاګان او ښځې لوی او واړه دا ټول چې نو رال او په لارې مذاق کړو چې نن به عجیبه کار کېږي د ګټې نه چې نو بېجانه شیز نه به جاندار شیز چې نو هغه پیدا کېږي او بیا به په هغې کې د هغه دومره وخت به شوی چې حمل به شوی او قریب چې نو هغه وضع به وي یعنې نږدې به چې خپل حمل به هم وزېږئ نو دوی ته دا یو مزاح ښکاره کېدو یو بل سره خنداګانې کولې او رالل اوس چې رالل نو صالح علیه السلام ورته د کم کمر نه وایه چې الله پاک د هغې نه پیدا کړي چې بیا داسې هم نه وایه چې دا چېرته که د کمر کې مخکې وه یا دې پسې شات وه دوی په یو کمر باندې چې لاس کېښود اشاره وکړو د دې نه دې شي الله جل جلاله چې نو هغه خو خالق ذات دی کن فیکون ذات دی الله جل جلاله د هغې ته څنګه حکم وکړلو هغه کمر بعض روایتونه کې راځي وایي د هغې داسې اواز زور وکړو لکه څنګه چې درد ذهن کې چې نو هغه اواز وي نو د درد ذهن په شانتې اواز شروع کړو د هغې نه یوه اوښه چې نو هغه را ووتله او بیا هغه اوښه د هغه چې نو هغه بلار به وه بیا دغې اوښې چې نو هغه بچې هم یې وزېږولو نو چې دغه شانتې وشوله دوی دا معجزه ولیدله نو دا داسې بدبخته قوم و ټولو په ټولو د ایمان راوړلو نه انکار وکړو دا چې نو هغه صریح جادو دی الله جل جلاله ورله بیا مهلت ورکو الله په خپل بندګانو باندې د اویاو میندو نه هم زیات چې نو هغه مهربانه دی الله ولا مهلت ورکو زبارې داسې چل وکړي ایمان نه راوړی لا هلاکوم نه خدای اوښې ته به هم څه نه وایي د ده به نقصان چې نو هغه به نه رسوي بیا دوی نو هغه داسې چل وکړو چې په هغوی کې یو ښځه وه د هغې چې نو هغه مال مویشي ډېر ول نو بیا خو دا معجزتن وه نو د دې سره به نور ساوري به د دې نه یېرېدل ترېدل به د هغې په خوا کې به یو ځای سر نه کو سکاک به یې نه کول بیا دوی په هغې تنګ شول بیا ورته صالح علیه السلام یې زه یو ورځ به دا اوبس کړي یو ورځ به دغه ستاسو ساورس کړي یو ورځ به دا په چراګاه کې سرېږي یو ورځ به چې نو ستاسو ساوري چرا کېږي بیا هم دوی هغه ناجیز وکړه او قدار بن صالح او د هغه سره نور کسان چې نو هغه کېناستل دا اوختله او دې له شاته چې نو هغه خپې وله ووهلې په توره باندې نو چې دغې ووهلې دی مړه کړه ګوډی کړه د بړبړاهټ خپل اواز او چغې چې نو هغې وباسله صالح علیه السلام ته پته ولګېده چې دوی هغه اوښې د نقصان ورسولو نو ځکه الله وی مبصرة فظلموا بها دوی ظلم چې نو هغه په هغې باندې وکړلو او هغه اوښې چې نو هغې مړه کړله د هغې هغه بچې وی واپس لاړو هغې ګټ ته ننوتلو او دوی ته بیا صالح علیه السلام وی اوس 3 ورځې ستاسو سره ټایم دی 3 ورځې بعد به الله پاک تاسو هلاکوي نو دوی دغه شانتې هلاک کړل نو په طور د تمثیل الله وی وآتینا ثمود الناقة مونږه قوم سمود لم دغه شان فرمایشي معجزه چې نو هغه ورکړې وه بالکل واضح مبصرة روښانه واضح یعنې ښه ستاسو کتل داسې واضح معجزه بله نه وه لکه څنګه چې هغه له مونږ ورکړې وه فظلموا بها دوی بیا چې نو هغه ظلم کړو په هغې باندې وما نرسل بالآیات الا تخفیفا الله وی مونږ نه لیږو چې نو هغه نښي الا تخفیفا مګر چې نو هغه د یرولو دپاره چې دا خلک ویرېږي دوی د الله په ذات باندې ایمان راوړي الله طرف ته چې نو هغه رجوع وکړي وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس او یاد که هر کله چې مونږ ویلو تا ته چې ستا رب نو هغه راګیرونکی دی احاطه کوونکی دی په خلکو باندې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة الله وی دا قوم هم دغه شانتې دی مکې دا مشرکان هم داسې چې نو هغه ضدیان خلک دي هډر مچ نه نو هغه خلک دی دوی هم نو هغه کتا ته ووایي هم او تو ته د دوی د فرمایش متعلق معجزه پیش کړي دوی به ګورې هم ایمان نه راوړي نو په هغې الله ګوره 2 مثاله ذکر کړل لکه مثال په طور کې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة
مونږ چې تا ته کومه ښودنه کړې وه د دې مکمل تفصیل چې نو هغه مونږ په معراج په دې واسطې پارې په شروع کې چې نو هغه ویلو بیا مو د معراج هغه واقع ټوټل یوازې چې نو هغه جدا هم شایع کړې وه نو که څوک بیا غواړي نو دغه د هلته ټول تفصیل سره وګوري خو صرف دا چې رویا څنګه په خوب کې لیدل ته ویلی کېږي هلته مونږ وضاحت کړو دغه شانتي په سترګو په ویښه لیدلو ته هم ویلی کېږي نو الله وایي کله چې مونږ تا ته ښودنه کړو هلته مونږ تا ته عجایب غرایب وښودل په معراج په واقع کې نو چې کله تو واپس بیا رالی نو دې خلکو هغې نه فتنه جوړه نه کړه فساد د دوی دپاره جوړ نه شو دوی هم چې نو هغه دا خبره ونه کړله چې دا څنګه کیدی شي چې په یوه شپه کې د شپې په څه حصه کې سړی د دې ځای نه بیت المقدس ته لاړ شي بیا واپس راشي او بیا اوو اسمانونو ته نو دا د دوی د ګمراهۍ چې نو هغه ذریعه او سبب چې نو هغه جوړ شو نو به کار دا و دا ستا لویه معجزه وه چې دوی ډایرکټ ویلی چې آمنتو آمنا مونږ په دې باندې نو هغه ایمان راوړی وصدقنا مونږ د دې تصدیق کوو لکه څنګه چې ابوبکر صدیق وی رضی الله تعالی عنه نو دوی خو نه منله للناس دپاره چې نو هغه د خلکو وشجرة الملعونة فی القرآن او هغه شجرې ملعونه چې په هغې لعنت کړی شوی قرآن کې چې کوم د هغې ذکر دی نو دا د زقوم ونه وه درې قسمه چې نو هغه بوټي دی یو غسلین دی یو زقوم دی او یو زرع دی نو دا درې چې نو هغه د داسې بوټي دی ونې دي چې د دې چې نو هغه پیدایش په اور کې کېږي او د جهنم کې چې نو هغه به راخیږي نو چې کله د دوی ته دا ذکر وشو چې د جهنمیانو خوراک دا به زقومي غسلین به زرع به وي نو دا به چې نو هغه د جهنمیان خوري داسې کانټتر تریخ خطرناک چې نو هغه خوراک به اللهم احفظنا نو چې کله دوی ته دقه شانتي وویلو نو دوی په هغې نه هم نو هغه مذاق جوړ کو پراپیګنډۍ چې نو هغې شروع کړي چې یو طرف ته وایي چې د جهنم اور دا د دنیا د اور نه 69 درجې چې نو هغه سیوا دی تیز دی او ګرم دی او بل طرف ته دا وایي اور خو موږ د دنیا نه نو چې خشاکر سوسی دی او وایي چې په جهنم کې به چې نو هغه به ونه راخیږي نو الله ته خو څه ګرانه نه ده دنیا کې دنیا شیزونه د قشان ډېر شي داسې دي چې د هغه په جهنم کې چې دا اصل د اور کې په اور چینجي د اور چې نو هغه شیزونه د اور بوټي چې نو هغې وسوم خلک یې نه په دا کې چې نو هغه په ترکو په علاقه باندې یو چې نو هغه ساورې دی د دې ګډې بېزې په مقدار باندې چې نو هغې د سمندل د هغې چې نو هغه نوم دی اوس د هغې د وړۍ نه چې کمې جامې یا صادر یا کوټ چې نو هغه جوړ کړی شي د هغې خاصیت دا دی چې کله دا خیرن شو او تا ور ته واچه ور ته دې ونیو نو د هغه به د دې نه د اخرې ټول وسیږي او دغه ټوکی کپړه په خپل ځای باندې چې نو هغه برقرار پاتې شي وګوره دې چې نو هغه د وړۍ څخه خو ور چې نو هغې نسیږي یا چې نو هغه اوس که خیال مو کړو کم چې په امریکې په دغې ښار باندې الله پاک قهر رایستو نو د هغې سره به تاسو بیا لیدلي هغه یو مارغه شانتې چې نو هغه ورکړی را چې کله روان شي منډه کې د هغه نه چې نو هغه ور خیږي نو داسې دنیا شیزونه چې نو هغه الله پاک پیدا کړي چې ور یو په ور کې چې نو هغه پیدا کېږي د هغې د خولې نه چې نو هغه ور وځي دغه شانتې نو الله رب العزت وایي دا څه ګرانه خو الله ته نه ده ور هم د خدای مخلوق دی الله پیدا کړی دی ور کې چې څه پیدا کېږي دا هم الله پاک چې نو پیدا کړي صراح نو یو کتاب دی د لغت نو د هغې کې لیکلی دی وایي چې نو هغه په هندوستان کې یو داسې چې نو هغه د مرغۍ دی یا چې نو هغه بل یو ځناور ورکړی دی خو بهرحال د هغه چې نو هغه د دغې زنده سرو نه یو داسې دی وایي د هغه په ور کې داسې خوشحالی لکه څنګه چې مهی چې نو هغه په اوبو کې خوشحالی نو دا خو الله ته څه ګران نه دي نو الله وایي دا کومه غټه خبره ده چې دوی وایي چې په ور کې دی نو هغه د ور ونه پیدا کېږي وشجرة الملعون نو دوی هم دغه دي ونخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیره الله وایي موږ دوی یرو دوی ته دا معجزې چې دی نو هغه ښیو خو د دوی سرکشي دومره حد ته رسېدلې ده چې څوری موږ یرو نو دوی په هدایت نه راځي بلکې د دوی چې دی نو هغه طغیان سرکشي چې دی نو هغه نور هم لویه کېږي او سیوا کېږي الله دې موږ د دې بدبختۍ نه محفوظ کړي وما منع او نه یو منع کړی مونږ ان نرسل بالآیات چې مونږ راولېږو نښې الا ان کذب بها الاولون مګر دا یعنې دې خبرې چې نو دروغجن کړي ول بها دغې لره الاولون مخکیني خلکو و آتینا سمودا او ورکړې وه مونږ قوم سمود ته الناقة اوښه مبصرة ښکاره روښانه معجزه فظلموا بها نو په ظلم وکړلو دوی په هغې وما نرسل
بالآیات او نلیگو مونگا نخی الا تخفیفا مگر چینو د پار د یریولو و اذ قلنا او هر کله چې مونگا اویل لکا تاتا ان ربک بیشک استارب احاط بالناس راگیر کړي دی خلق احاطی کړي د خلقنا وما جعلنا الرؤیا او ندی جو کړي مونگا اغا خودنا التي اغا ارینا کچ مون خود لیوتا ته یعنی په واقع د معراج کې الا فتنه مگر ازمیخ للناس د پاره د خلقو وشجره الملعونه او هغه ونه چې نو لعنت پښوی دی فی القرآن په قرآن کې ونخوفهم او مونږ یې راودي فما یزيدهم پس نه زیاتې د دوی لره الا طغیانا کبیره مگر سرکشی لویا